بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو محصلینو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په سوداګریز احصایه کې نن 41م درس مو ده. له دې مخکې مو 40م درس ولوستل چې هغه هم د میدیان یا د منځنۍ حد یا د میانې په عنوان باندې ول چې موږ هلته دوه حالته ولوستل چې که چېرته اعداد او ارقام جفت وي او انفرادي وي څنګه پیدا کوو، که چېرته اعداد او ارقام متحق ول او هغه انفرادي وي څنګه پیدا کوو، په دې مو بحث وکړل. نن ورځ هم زموږ د همغې درس په ادامې سره ده چې غواړو چې موږ میدیان پیدا کړو، منځنی حد پیدا کړو او دغه منځنی حد په تصنیف شویو عددونو کې پیدا کړو. یعنی په دې معنا سره چې اعداد او ارقام مو ډېر زیات وي او دا اعداد ارقام موږ اخلو په طبقه بندي باندې ویشو، په طبقو باندې ویشو، په صنفونو یا په ټولګیو باندې ویشو. هر ټولګی فریکونسي لرونکی وي. بیا په داسې حالاتو کې د هغه فرمول ځان ته وي. مثلا کله چې موږ وغواړو په تصنیف شویو اعدادو کې منځنی حد پیدا کړو نو په دې حالاتو کې د فرمول بیا عبارت ده مثلا چې میدیان مساوي کیږي الای مجموعه د فریکونسی تقسیم پر 2 مجموعه د فریکونسی تقسیم پر 2 پر مجموعه د فریکونسی د خپل هغه کلاس مو تقسیم دا بیا تقسیمیږي، تقسیم پر فریکونسی د ام چې هغه د میدیان د کلاس فریکونسی ده ضرب د سی ده. سی هغه فاصله موږ ته ښیي چې د دغې په اساس باندې موږ کولی شو چې موږ خپل هغه ارقام یا هغه څه چې غواړو لاسته راوړو. اعداد او ارقام په دغه شکل باندې په همدې فورمول کې لیکل کېږي. دغه سمبولونه یا دغه علامې لږ تشریح کول غواړي. مثلا موږ وایو چې ال آی دا څه مفهوم لري؟ د منځنۍ حد ټولګي ښکتنی سرحد، د منځنۍ حد ده د منځنۍ حد ښکتنی سرحد باید سرحد موږ پیدا کړو. او مجموعه د اف آی چې دغه لاسته راځي او دا په دې معنا سره چې د میانې ټولګي څخه مخکې ټولګي د فریکونسي مجموعه د میانې د هغه څخه مخکې یعنې خپله دغه مجموعه د فریکونسي ښیي. اول به دا تاسو دغه مجموعه د فریکونسي ده، مجموعي فریکونسي. او په هغې ځای کې خپله د مجموعه د هغه چې ده هغه د میانې یا د منځنۍ حد ټولګي څخه مخکې ټولګي د فریکونسي مجموعه ده. یعنې دا مخکینی هغه ده. موږ کله چې میانې کلاس پیدا کړو او ټولګي پیدا کړو له هغې نه مخکینی حد فریکونسي ده. کوم فریکونسي؟ مجموعي. یعنې تر دې حد پورې چې کوم مجموعي فریکونسي راغلی ده دغه چې پیدا کوو. او بیا د خپله دا د منځنۍ حد هغه ټولګي هغه فریکونسي ده. د منځنۍ حد منځنۍ ټولګي یا د حد چې موږ پیدا کوو که نه د حد د ټولګي فریکونسي. سی په خپله فاصله موږ ته ښیي. فاصله د دوو کلاسونو ترمنځ هغه فاصله موږ ته ښیي. نو څنګه پیدا کولی شو که چېرته موږ ته اعداد او ارقام راکړه شوی وي؟ ځوانانو لږ متوجه شو موږ محصلینو دغې اعداد او ارقام ته.
بیا فریکونسي ورسره متراکم فریکونسي موږ باید پیدا کړو دلته بیا موږ دلته سرحدونه پیدا کړو مغه تیر مثال مو ده ته تیر روزه کوم چې هغه مثال مو کار وکړم قد او وزن د قد هغه چې پنځ باندې مونږ خودم د همغه په امتداد ده ټولګي ده چې مونږ دلته دا قد یا انچ په انچ باندې خيو ټولګي باندې وشل ده په انچ شپېته څخه تر څلور شپېته پورې ول بیا د پنځو شپېتو څخه چې قدونه ول تر پورې نه شپېتو پورې ول د هغه څخه د پنځه شپېته څخه تر هغه پورې ول نه شپېته پورې او اویا څخه تر څلور اویا پورې او دا بیا پنځه اویا څخه شروع تر نه اویا پورې اتیاو څخه شروع تر څلور اتیا پورې او د پنځه اتیا څخه شروع تر نه اتیا پورې نوي څخه شروع تر څلور نوي پورې دلته موږ فریکونسي هم درلوده د هر صنف لپاره فریکونسیانې موږ ته راکړل شوي ول چې 15 ول 10 اته شل 22 15 او په آخر کې هم اته یعنی مجموعه زموږ د فریکونسي 108 له دې وروسته مو بیا موږ وایو چې متراکم فریکونسي پیدا کړو متراکم فریکونسي باید موږ پیدا کړو دلته یعنی کله چې موږ وغواړو چې میدیان پیدا کړو د میدیان د پیدا کول لپاره موږ څو شرط اول لرو چې اول باید موږ فریکونسي مو چې پیدا کړل هغې وروسته موږ باید متراکم فریکونسي پیدا کړو اول دا شرط مو ده متراکم فریکونسي کې مثلا وایي چې 15 زیاتېدو متراکم متزاید فریکونسي دا به شي 25 دلته سره چې جمع کوو موږ دا به شي 33 او دا به شي دا د 53 که دا ورسره جمع کړو نو دا کېږي 15 بالکل او دا به شي 100 او آخر کې به هم شي 108 دا متراکم فریکونسي له دې وروسته ضرورت دا ده چې موږ دلته سرحدونه موږ ته پیدا شي ځکه چې دلته موږ ویلي چې د منځنۍ حد حقیقتنۍ هغه سرحد موږ ته پکار ده سرحد باید موږ پیدا کوو خو مخکې له دې نه چې موږ ټول سرحدونه که نم پیدا کوو ټول سرحدونه موږ ته هماغه د میدیان د کلاس هماغه سرحد پیدا شي خو کله چې موږ د هغې سرحد هماغه پیدا کړو موږ ته کفایت کوي مشکل بیا موږ نه لرو راځم دلته یو هغه ده چې موږ د دغه میدیان کلاس باید وپېژنو چې کوم ټولګی ده ځکه په دغه تقریبا په دې هغو ټولګیو کې موږ ته دغه ټولګی پیدا شي چې زموږ د منځنۍ حد هغه مربوطه اعداد او ارقام په کوم صنف پورې ده موږ کولی شو محصلین چې له دغې طریقې نه موږ په هغه پیدا کړو یعنی د سوال د حل لپاره موږ اول کار څه کوو چې مجموعه د فریکونسي اخلو په دو باندې ویشو سمه ده کله چې موږ مثلا مجموعه د فریکونسي زموږ څومره ده 108 ما په دو باندې وویشه څومره کېږي 450 اوس څه کوو اوس کله چې 450 مو پیدا کړل دغه موږ په متراکم متزاید فریکونسي کې ګورو که چېرته دغه عادت پیدا شو ښه که چېرته عادت پیدا نه شو موږ وایو چې آخر حد ته ورسېږو مثلا وایو چې موږ 50 پیدا کړل له 450 نشته له 450 نه یعنی کله چې 450 داسې عادت پیدا کړو چې 450 نه لږ زیات وي یعنی یو عدد زیات وي دو عدد زیات وي چې داسې نه وي چې د دې ټولګي مخکې لاړ شو نه مثلا څنګه کله چې 450 لټوم متراکم فریکونسي کې پیدا کوم متراکم متزاید کې 15 25 30 350 450 نشته اوس د دې وروسته چې کوم عادت لاس سره راځي مخې ته مو راځي هغه 15 ده نو زموږ د میدیان صنف ټولګی مو چېرې دا ده یعنی دا عادت دغه ټولګی زموږ د څه شو زموږ د میدیان یا د منځنۍ حد هغه صنف مو دا ده ټولګی مو پیدا کړم ښه
اوس کله چې دا ټولګی مو پیدا کړ نور زموږ مشکل حل کېږي ټول اعداد او ارقام موږ پیدا کولی شو. اوس کله مو چې پیدا کړل اوس د دغې لپاره موږ وایو چې اوس راځه دلته منځنی هغه ښکتنی حد پیدا کړه. یعنې د منځنی هغه حد چې موږ پیدا کوو د دغې صنف د دغې ټولګي هغه ښکتنی سرحد پیدا کړه یا کوچنی سرحد پیدا کړه. کوچنی سرحد څنګه پیدا کېږي؟ دا مساوي کېږي. ښه د مربوطه کلاس ټیټ حد څومره ده؟ مثبت. د تیر کلاس لوړ حد څومره ده؟ د تیر کلاس 9 تقسیم پر 2. اوس دا دواړه چې جمع کړم تقسیم په 2 کړم نو دا به شي 9.5. یعنې زموږ دلته ال معلوم شو دا څه شی ده؟ 9.5 دا معلوم شو. راشي دې بل ته هلته م لیکلی ده چې د منځني حد دا خپله دا بیا د مخکیني حد فریکونسي ده. اوس د خپل د مخکیني حد هغه فریکونسي څنګه پیدا کومه؟ یعنې دغه ده هغه مجموعي فریکونسي دغه زما هغه د میډیان د کلاس هغه ارقام هغه ده ټولګي ده. اوس د دې نه پورته کوم یو ده؟ کوم یو هغه مجموعي فریکونسي څومره ده؟ لیکم چې مجموعه د فریکونسي د هغه چې دا څومره ده؟ هغه 350 ده. 350 شول. دا هغه محل شول. راځو دې بل ته د میډیان د کلاس فریکونسي یعنې د همدغې د منځنۍ حد هغه همدغه چې موږ پیدا کوو د دغې کلاس هغه فریکونسي څومره ده؟ هغه دا ده مساوي ده 22 سره شول. فاصله پیدا کړم. اوس فاصله څنګه پیدا کړم؟ موږ ویلې چې فاصله د تېرو درسونو کې ویلې چې فاصله موږ د 2 کلاسونو هغه ټیټ حدونه یو له بل سره منفي کوو. مثلا د 8 نه چې 15 لاړ شي فاصله څومره ده؟ 15. یعنې زموږ دلته فاصله څومره شو؟ 15 شول. اعداد او ارقام ټول پیدا شول. فورمول ته ورځم. فورمول کې م لیکل چې میډیان مساوي کېږي د چی سره؟ ښکتنی سرحد مو څومره ده؟ 9.5 9.5 مثبت مجموعه د فریکونسي په تقسیم پر 2. مجموعه د فریکونسي څومره ده؟ 1.8 تقسیم پر 2 منفي دا څومره ده؟ زموږ د میډیان د کلاس هغه پورتنی هغه څومره و؟ مجموعي فریکونسي څومره ول؟ 350 تقسیم پر چې شي د میډیان یا د همدغې منځني حد هغه فریکونسي څومره د دغې کلاس د دغې 22 ده. د 22 ضرب د فاصله مو څومره ده؟ 15 ده. پس میډیان زموږ څومره کېږي؟ میډیان 9.5 مثبت هغه ده 1.8 تقسیم پر 2 450 منفي 350 22 ضرب د 15 سره میډیان د مساوي کېږي 9.5 مثبت دا دواړه چې هغه یو پر 22 ضرب د 15 ده یو. اوس چې 9 په خپله 0.5 مثبت دا واخله یو ضرب 15 تقسیم پر 15 کوي نو دا مساوي شي چې 0.045 نو دا به شي 0.0 دا یو تقسیم پر 2 کوم 0.045 سره ده ضرب د 15 سره ده دا 15 سره ضرب کوم او بیا له د سره جمع کوم نو دا به څومره شي؟ میډیان به مو څومره شي؟ میډیان زموږ کېږي 9.2 سره ده. پس زموږ د میډیان مو هغه یا منځنی حد مو چې کله اعداد او ارقام مو په فریکونسي شکل باندې ویشل شوي په دې شکل باندې لاسته راځي. یعنې دلته څو شرط او څو نقطې ډېرې مهمې دي. اول دا چې موږ باید متراکم متضاد فریکونسي ولرو. کله چې دا مو پیدا کړل لاړ شو هغه د
هغه ته لاړ شو فورمول ته ورشم. دلته باید موږ په لومړي قدم کې مجموعه د فریکونسي تقسیم پر دوی کو. کله چې کوم عادت لاس سره راغی هغه په متراکم متصل فریکونسي کې ګورو، یا خپل عادت یا له هغې نه پورته عادت پیدا کو. عموما چې خپل عادت نشته خو پورته عادت له هغې نه شته، یعنی یو عادت چې د دې مخې ته کوم لوی عادت هماغه 15 عادت. کله مو چې پیدا کړ دا زموږ د میډیان یا د منځنۍ حد هغه ارقام یا هغه صنف شول. ارقام هم دلته دي، صنف هم دلته شول. په اوس د دې نه وروسته موږ کولی شو چې د ده هغه کوچنی سرحد پیدا کړو. کله مو چې کوچنی سرحد پیدا کړ د دې نه وروسته هغه پورتنۍ مجموعي فریکونسي څومره ده هغه هم پیدا کولی شو چې هغه درې د خپل فریکونسي څومره وه، فاصلې څومره وه، دغه هغه نقطې دي چې موږ ورکې وي او پیدا شوې. له فورمول کې مو وضع کړو، بالاخره په نتیجه کې مو د میډیان مو پیدا کړ چې 9.2 چې دا زموږ هغه شو. څه مفهوم لري؟ په پایله کې د 50 سلن محصلین یعنی 50 سلن محصلین چې د 9.2 انچه او تر دې کم قد لرونکي دي او 50 سلن نور یې د 9.2 انچه او تر دې زیات لرونکي دي. یعنی دې معنی چې 50% یې د کم د دغه څخه او 50% یې د دې څخه د 9.2 هغه څخه لوړ ده. دا زموږ د میډیان درس مو راتلونکی درس مو چې د مود په مورد کې ده. مود په معنا د محصلینو چې زموږ عنوان مو ده د فریکونسي تکرار راته ښیي. کله چې موږ په مود باندې بحث لرو چې مود څه معنا لري، یعنی دا د بل نوع زموږ د اوسطونو ده چې موږ پیدا کوو، مود پیدا کوو. موږ مود په معنا د هغه د فریکونسي تکرار موږ ته ښیي. تکرار یعنی څومره چې تکرار وي هغه شی کوم شی موږ په عادي علاقه کې وایو نن د څه مود ده، نن د دغه رنګ مود ده. هغه رنګ چې ګورو ډېر زیات وي. که چېرته ووایي چې مود څه شی ده، ورته یو لباس ښیي، یو شی ښیي، نن د دې شي ډېر مود راغلی د بازار ته. نو په دې معنا سره چې تکرار شمیرنه دلته چې کوم حادثات چې ډېر زیات وي، ډېر تکرار وي، فریکونسي لوړه وي، نو هماغه زموږ مود ده. یعنی هر هغه عادت چې د ارقامو په سیټ کې یا د مشاهدو یا مجموعه کې له ټولو زیات واقع شي دې ته بیا څه ویل کېږي؟ مود ویل کېږي. یا هغه ارزښت ده چې د نورو مشاهدو په نسبت د زیاتې فریکونسي لرونکی وي. مثلا مثال لري، په دې کې مثال لیدل کېږي. تاسو ته سلاید کې مثال درکړل شوی ده چې اتلس د دوه یو نه شروع ده، 1 2 4 5 9 9 10 11 11 اتلس اعداد او ارقام درکړل شوی ده. و دې کې چې موږ ګورو چې کوم عددونه ډېر زیات تکرار راغلی ده، هغه تکرار شمیرنه چې دا 2 عدد زیات راغلی، یو 9 ده او بل 11 ده. په سلاید کې تاسو ته یعنی کله چې موږ اعداد او ارقام موږ ته راکړي شوي وي، نو دلته 1 ده، 2 ده، 3 ده، 4 ده، 5 ده، 5 9 ده او ورپسې 10 ده، 11 او اخر کې مو هغه ده 18 ده، 18 اخر کې مو 18 عدد ده. اوس په دغه عددونو کې چې موږ وګورو کوم یو زیات شمیر زیات، یو د دا تکرار راغلی، بل دا تکرار زیات راغلی. نو وایو چې په لنډو الفاظو ویلی شو چې هغه حادثې یا مشاهدې چې تکرار زیات وي، فریکونسي لوړ وي، نو دا په څه معنا سره ده؟ وایي دا د مود په معنا سره ده. نو انشاءالله چې راتلونکي درس کې د مود په مورد باندې چې کوم موږ فورمول لرو، درسونه لرو، مثال لرو، په راتلونکي درس کې به انشاءالله تاسو ته ارائه کړو. تر راتلونکي درس پورې مو محصلینو الله مو مل شه، تل اباد او خوشحاله اوسئ. له توجه څخه مو مننه.